ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا هغه انسان کې دا بد نظرانه کوي چې کله دا هغه بغړ کې د الله مینه نه چې په کوم ځای کې رب العالمین مینه نه نو ایسه مخلوق به مینه پیدا کی د خلکو نه زنانه توصیف کوي دا رقم تو دا رقم تو دا حتی امام علی شرح المالکی فرمایي روایت په تشریح چې ولا تقربوا الزنا د سترګو زنا دار چې شړې غلط نظر وکي معنا ده کته چرته پردیس زنانه له وګوري د شو سړی الله پیدا کی چې هغه بستا زنانه له وګوري الته به واقع ذکر کړل شي چې بدله متوجي وی خپل لوري واغ ډیره مزیدار او چا جوړ کړ یو بادشاہ به یو بډې زنانه له پلاس باندې ورکړ چې دا په بازار کې ګرځوا وی ارچا بچی دا کتر د خپل نظر به کته کو خو سوادي عثمان نه شکر دا زنانه په دې کور داخليږي نو هغه ودرې دوه ورته مخله به غاړه ته واقع یو طرف او بل طرف خپل کړه دا ډول زنانه شکر د بادشاہ خو الله له پښتنه وکړي دی بډې نه چې ما دې لور سره خلکو څه حرکت وکړي څه عمل وی ارچا په خپل نظر کته شاده شواري عثمان نه چې هغه د شکار وکړي وی در سترګونه وکړي راړي به قسم په الله زجر کله نه بالغ شوم هیڅ چیرته ما خپل نظر او دا ځم غلط استعمال کړي نه مګر وسنه نه و چې ما ته غاړه واخصه یو طرف بل طرف مې خپل الله زما حق انتقام واخص معنا چې بلاره باندې زنانه روانه ده او موږ د خلکو توجه غل ورواړه ولا شرکت دي زنانه له وګوره دې دا مطلب دی چې یو اثر دقشن امام احمد صاحب نقل کړی دی امام قرطبی نقل کړی دی موږ د شي اسباب برابر کړو چې زمون خور لور په طرف باندې روان نه الله به د شي ولشا ورته پیدا کی چې هغه خپل ملګری روان کی او ایسه بدای په فازات سم خل چې موږ له بدل دور شي کومه رسیږي دلیل په دې باندې کې په خپل خويند باندې په دې خپل زنانو باندې لوريانو باندې موږ تاسو رحم کوو هغه په دې طریقه باندې کیږي چې پر دې زنانو ګور موږ نظر کنټرول کو او کدا مو چرته غلط استعمال کې د خپل خور او لور سره ګور موږ تاسو ظلم وکي دا اسباب ورته موږ برابر کړو شجاع الکرمانی فرمایي وی علم به هغه وخت کې انسان له نصیب شي شکل دار رسول الله تابعداري کوي احسان کوي د خپل نظر د محارم او ساتي د خوښ پرسینې ساتي او حلال خوراک کوي دلیل په دې باندې چې د خپل نظر سره غلط استعمالي د انسان نه بلد علم موالي او ابن دقیق العید فرمایي وی دا تقوا سبب د پاره دې خبره ده چې د نظر دا کړ د شړې د نظر به کنټرول کړی شي او داغه فرض به غلط استعمالي کړي او دغه تقوا هم ده ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې په بشیر کې دا خبره نقل کړې ده حتی تر دې پورې بعضی مليون دي چې ویلي دي واتقوا النظر الى اولاد الملوك دې بادشاہانو او د دې مالدارانو دې بچونو به تاسو نظر مو ورچوي فان فتنتهم كفتنه العذارى وې دې خلکو فندر سره لکه څنګه چې پردي پیغله سره ګوري حدیث کې راځي د نبی کریم علیه السلام خاله وفد راغی پای کې کوشتره لکه مخې راغی ورته صاحب له ورسته شه نبی کریم علیه السلام ته تربیت او انساني موږ وکړه چې دا ګور ورسته کې نه ول پکار دي کله په ټول انسانانو کې مشفق انسان رسول الله دی د امام احمد بن حنبل درس او شړې راتلو هغه سره بخوري وختنه ته وکړه صاحب دار سګي وې دامه د خور زړه وینن دراو شو ګور سبیرانه ولې کراولې په بل طرف راواله پرم زور سره درځي مال خدا معلومات وشو چې دا ستاره خور زوی لکه بچی دی لیکن د نور ملګرو درس معلومات نه کیږي نو دوی به هیڅ سړي باره کې بدګماني پیدا کی دا څومره نقصان وتا جوړ کی حتی تر دې پورې ځکوان فرمایي وې چې زما سره په کوټه کې اویز نه پاتې شي د غیر فتنه دومره یریګم نه لکه یو بیګری او کشتره لکه چې زما سره په کوټه کې پاتې شي واسي دا دومره خطرناکه مسله نو دا دلته څنګه فرمایي وې چې سړی دې پردوی کشرانو نه امردانو نه چې هغه به ګیره باندې وختنی راغلي ادو لکه تل شي لکه پردي سره لکه تل باقي پنده کې چې کوم واقع کېږي دغه نه زیاته پنده کې واقع کېږي وجه دار چې دې سره سره یو شیطان دی دې کشر سره به دوه شیطانان بيدش او ګناه به څومره سخته امام زاهبی دا خبره ذکر کړې ده وې عیسی علیه السلام بلار باندې روانو قبر کې معجزاتن ورته الله دا خبره کار کړه یو سړی دوه کسانو یو نه بور جوړ شو دا بل به وسوسه دا غنه بور جوړ شو دا به وسوسه الله رب العزت ویل شي الله دا دوړ خو راځوندې کماله وې چې کله راځوندې کړو سوال وختنه دی وکړه چې دا څه مسله و وې دا کشر او زما زړه د سره لګیدل او د سره زما سره لګیدل او تر دې پورې چې موږ د اخلاقی نه وکړي دغه سزا باندې وسلم معذب کړي عبد الله بن عباس فرمایي چې دا محمد رسول الله کاکا بچی دی وې د شي انسان چې هغه پردي الکان سره بد اخلاقی کوي او هغه له بد نظرونه کوي او هغه سره غلطي خبري کوي وې د شي انسان چې کله مرچ په خبر کې رب العالمین د شي انسان به خنزیر جوړي څومره سخته مسله شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی الله رب العزت په خپل کتاب کې موږ دا خبره کړې ده چې د نظر کنټرول کوي خدا په دوه قسمه لري یو دا چې د نظر بندول د عورتنا او د محل د شهوتنا دویم د زیاده عورتنا د چا مخ لکتل د چا غاړه لکتل د چا شنی لکتل د چا پونډې لا یو څو فائدې د نظر د کنټرول واوري اولنې فائدې په کې دا چې کله انسان پردې زنانه له نګوري او خاص کر هغه انسانان چې هغه په دې ګیره باندې مخ باندې ګیری نه راغلي
یو د شي سړي له رب العالمین د ایمان او د عبادت خوان پیدا کیږي چې کله انسان دی له ګوري الله رب عزت به د ایمان د خوان دی وایي کونه منځونه کونه به اسه بلګي دویم د شي انسان له الله په دې ځړ کې ورنا واچوي وجه دار چې قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې الله نور السماوات مخکې د نظر مسله ذکر کړو ورسته ویلي الله نور السماوات معنا دا شو چې کوم انسان د پردیس زنانه د نظر کنټرول کوي د پرېغړې کې الله یو رڼا واچوي رڼا د عمل خوندونه به برابر شي او دریم د شي انسان د غلب الله قوي کې او څلورمه فائدہ دا چې الله رب عزت بدله د دې نظر د کنټرول د وجه نه چې د خپل نظر کنټرول کې کړي دي د عبادت خوان او د ځل نورانیت ور پیدا کی ځکه چې بل کار دې پرې خو الله غیرت لري کوي عوض درکې زمونږ د الله د الله رسول منل لري کې او دا د مؤمن صفت دی او د انسان په دې بدل کې شفقت او رحمت شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي په الجواب الکافی کې وی پردیس زنانه له وګوري او 15 منټه خوند او لذت به دیواله ټول عمر به خفګانی لیکن که 15 منټه چرته راغی تر خپل نظر کنټرول کې تر خو بوس تکلیفي خټول عمر به بزړه کې خوشالي ځکه صاحب بزړه کې باغه قرار نه نشي جيبه نه نیولې او سره د ذلت نور باندې بچیږي د انسان ګور ډېر ذلیل او خاص کر د جامعه کې ډېر ذلیل مردا پلانې دا ډېر خراب شړې دي او د انسان ګور په فتنه کې نه به ورځيږي سعد رضی الله یو شاله به د قشان کې راو کړه چې الله د په فتنه کې وګرځو ما باندې بدنامه راولګه ولې د ظلم نسبت ورته کړو ویغه سپینګیره شو په دلارو کې بناسو پردیس زنانو کې به وکاته د خپل ورسي به وچتاولې دا فتنه را ډېر لوی نقصان دی او بل نشه مسله به کېدار چې د مسلمانانو جامعه په دې باندې کچوړيږي د زنا لپاره دا مقدمه چې انسان د نظر کنټرول کې هغه زنا مسله ختمه شو د الله قهر سره بنديږي او د ابلیس علیه لعنت د خوانه تعالی سره بند راشي او په دې کې خاص کر رب العالمین د امر منل